د الله د ذکر نه بغیر تیر شو نو په دې به د الله پیغمبر معافي غوښتله چې الله دا لږ وخت ستا د ذکر نه بغیر تیر شو نو په دې زه معافي غواړم. نو چونکې نبی علیه السلام خو ډېر لوی شان والا و، هر وخت کې به د الله ذکر کو، نو دا وخت چې کوم نو په دې کې د الله ذکر نشو کولی نو ځکه یې په هغې باندې معافي وغوښتله. بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام په باره کې چې نبی علیه السلام فرمایي چې نبی علیه السلام په کله د قضای حاجت نه فارغ شو او بیا به چې کوم دی اودس ارادام وکړو، نبی علیه السلام به خپل په شرمګاه باندې لږې اوبه واچولې، یا به چې کوم دی لږې اوبه چې کوم دی خپل شرمګاه ته ونوستلې. د دې مقصد سره دغه شانتې بل حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایي جبرائیل علیه السلام راغی ما ته وویل چې اے محمد صلی الله علیه وسلم کله چې ته چارادام وکې نو چارادام نه چې فارغ شې نو خپل په شرمګاه باندې لږې اوبه چاڼکه. نو د دې مقصد دا دی چې کله انسان د قضای حاجت نه فارغ شي او بیا چې کوم دی اودس چارادام دی وکړي مانځه دپاره ځان تیار کړي، نو که د ده په زړه کې دا شک او دا وسوسه راځي چې آیا زما نه د نرو بولو قطره تلله او د ده په زړه کې دا وسوسې راځي کوم سړي ته چې دا وسوسې، نو هغه دپاره د حکم دا دی چې کله دی چارادام وکړي نو دی د خپل د پرتوګ دا مخکینی حصه چې کومه ده نو په دې باندې دی لږې اوبه چاڼېږي. نو دا چې ده کله چاڼ کوي نو د ده په زړه کې که دا وسوسه راشي چې زما نه د نرو بولو قطره لاړه نو فوراً به د ده په ذهن کې دا خبر راشي دا پرتوګ خو زما ځکه لوند دی چې ما پخپله په دې باندې اوبه چاڼ کړ دي، نو هغه وسوسه به یې ختمه شي. خو دې کې دا مسله یاد ساتل پکار دی چې کله چې انسان چې کوم دی قضای حاجت نه لاړ شي او نری بول دی کوي نو د هغې نه وروستو چې کوم دی څو پورې دی مکمل مطمئنه شوی نه چې اوس په زمانه قطره نه ځي، د میچازو قطره به دی نه وروستو زمانه نه ځي مکمل دی مطمئنه شو نو د هغې نه وروستو راپاڅېدل پکار دی. ډېر ښه خلک یې بس چې څنګه نری بولو کې فوراً چې کوم دی راپاسي یا زر اودس وکړي او راپاسي، حالانکې دا صحیح نه ده. دې نه که ستا نه چې کوم دی دا تقریبا په دې زمانه کې د خوراکونو د وجې نه او مثانې کمزورتیا د وجې نه هر سړي تقریبا دغه مسله ده او دا بیماري ده چې لږ وخته پورې انسان نه چې کوم دی د نرو بولو هغه قطرې چې کوم دی هغه ځي. نو د هغې دپاره طریقه دا ده چې انسان دې انتظار کوي چې څو پورې مکمل دی کله مطمئنه شو چې اوس په زمانه چې کوم دی د میچازو قطره نه ځي نو د هغې نه وروستو چې کوم دی دی راپاسي. او دغه شانتې خپل ځان د خط مطمئنه کی او علماء دوم لیکل دي چې انسان له پکار دار چې توخې دی او کې خپ زوره مانی چې مطلب هغه سره کوم قطرې د نه د میچازو هغه بلاړ شي او چې د مکمل مطمئنه شو یا دا شرط ټیشو پیپر چې کوم دی دا د استعمالي نو چې د سره د مکمل مطمئنه شو بس چې زما او داس پاوچ کړه د اوس زمانه میچازو قطره نه سي نو دا غي نرستو چې کوم دی بیا د ډیرا پاسي. نو دا غي نرستوم ک بیا د یو سړی په ځړه کې وسوسه راځي او هغه ته پته چې دا قطره نه ده لیکن اصل ما په زړه کې دا وسوسه راځي نو هغه د پاله طریقه دا چې کله دی او داس چارادام نه فارغ شي نو دی د خپل پرتوګ باندې د اوبو یو څو داریو کې لږې غوندې اوبه دی واچي هغه دې لوند کړي نو بیا به په زړه کې دا وسوسه که راځي نو د ځان کې فوراً دا خبره راځي چې دا خو ما پخپله لوند کړ دی نو د دغه وسوسه چې کوم دی هغه به ختم شي. او یو سړی هغه دی چې هغه ته معذوره ویلی کېږي، هغه د سلسل بول مریض هغه ته ویلی کېږي، نو دا هغه سړی دی چې هغه ته په 24 ګنټو کې دومره ټایم هم نه میلاویږي چې په هغې کې د 4 رکعاته لمونځ وکړي، یعنې هغه چې کوم دی د نرو بولو قطرې چې کوم دی هغه بار بار ځي مطلب هغه ته 24 ګنټو کې دومره ټایم هم نه میلاویږي چې په هغې کې هغه 4 رکعاته لمونځ وکړي، نو دا سړی معذوره دی. دې سړي دپاره حکم دا دی چې هر مانځله به نوی اودس کوي او د لمونځ په داسې حالت کې کېږي. دغه شانتې یو طریقه دې دپاره دا ده چې انسان په زړه کې دا وسوسه راځي چې آیا زما نرو بولو قطرې ځي په مانځه کې او وسوسه یې په زړه کې راځي، نو د هغې دپاره یو طریقه علماو دا ذکر کړې ده چې سړی دی د مانځه نه ګنټه نیمه ګنټه مخکې چې کوم دی قضای حاجت نه خپل ځان فارغه کړي. ده ته نرو بولو ضرورت دی چې اوس مانځه ته 15 منټه 10 منټه پاتې شي نو په هغه وخت کې دې نه کوي بلکې د مانځه نه دی ګنټه نیمه ګنټه مخکې چې کوم دی نري بول دی وکړي او اودس دی په ښه طریقه باندې دی وچکي، نو د هغې نه وروسته چې کوم دی په منځ کې ګنټه نیمه ګنټه تېرېږي نو چې کومې قطرې هغه به ستا نه لاړې شي، نو چې کله مانځه ټایم راغی نو مانځه ټایم کې چې کوم دی نو بیا اودس چارادام وکړه او د خپل پرتوګ د مخکینی حصه چې کوم دی نو دا وینځه که ستا په زړه کې شکي نو د هغې نه وروسته بیا قطرې نه ځي.
نو بهتره طریقه دا ده چې انسان د مانځه دپاره چې کله چارهدم کوي او دته قضای حاجت ضرورت دی او نری بول کله راغلی نو دا پکار دا چې دغه ګنټه نیمه ګنټه مخکې خپل ځان فارغ کړي نو چې خپل ځان یې تر ډېر ټایم مخکې فارغ کړه نو بیا چې کومې قطرې راځي نو مانځه پورې ډېر ټایم دی نو هغه قطرې به ستا نه لاړې شي نو د مانځه په ټایم کې تا خپل د پرتوب مخکینی حصه چې کوم دی ستا شک وي په زړه کې دې دا شک چې زما نه قطرې کړي نو مخکې حصه چې کوم دی هغه وینځه استنجا وکړه او چارهدم وکړه نو ستا دا وسوسه چې کوم دی دا به ختمه شي نو دا نبي علیه الصلاۃ والسلام د دې وسوسو ختمولو دپاره طریقه دا ښودلې چې کله انسان خپل ځان مکمل مطمئنه کړي چې اوس په زمانه قطرې نه ځي او بیا هم په زړه کې شک راځي نو هغه دپاره طریقه دا ده چې خپل د پرتوب مخکینی حصه باندې دی چې کوم دی لږې اوبه چاڼ کړي نو د ده په زړه کې چې کوم دی دا وسوسه به نه راځي دغه شانتې بل حدیث کې راځي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام دپاره د لرګي یو لوښی او په هغې د نبي علیه الصلاۃ والسلام کټ لاندې پروت و نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغې کې د شپې نری بول کړو نو دا علما لیکي چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام به دا ولې کولو چې په کور کې دننه کټ د لاندې لوښی پروت او په هغې کې به نبی علیه السلام نری بول کولو نو علماو او محدثینو لیکل دي چې دا نبی علیه السلام د عذر په وجه باندې کولو عذر څه د نبی علیه الصلاۃ والسلام عذر دا چې نبی علیه السلام دشمن هر سړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام دشمن نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاله بار ته وتو کې خطره وه نو په دې وجه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی نو هغه نری بول چې کوم دی هغه خپل کور کې دننه چې کوم دی په لوښي کې کړ دی او سهار به چې کوم دی نو هغه بیا بار پرېږدو او یو روایت نه دا راځي چې یو سړي ته پته نه وه او نبی علیه السلام په یو لوښي کې نری بول کړي هغه چې کوم دی اوس کړه نو د هغه د جسم نه چې کوم دی بیا د خوشبو بوی راته دا خو نبی علیه الصلاۃ والسلام او د هغه ذات چې کوم دی هغه پاک دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام اوچت ذات والا دی نو که داسې د یو سړي مجبوري نو هغه په کمره کې دننه چې کوم دی لوښی پروت دی او په هغې کې هغه چې کوم دی نری بول کوي نو په هغې کې څه قباحت نشته دی بلکې نن سبا خو چې کوم دی باترومونه په کور کې دننه چې کوم دی کمرو کې دننه جوړ دي نو نبي علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی نو هغه په لوښي کې عذر د وجې نه په دې کې څه ګناه نشي او دغه شانتې بل روایت کې راځي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام عمر رضی الله تعالی عنہ په ولاړه باندې نری بول وکړو نبی علیه الصلاۃ والسلام منع کړه چې په ولاړه باندې نه وروسته ونه کړي بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله وکړه په ولاړه باندې نو نبی علیه السلام په خپله وکړه عمر رضی الله تعالی عنہ یې منع کړه چې په ولاړې باندې به نری بول نه کوي نو محدثین د دې حدیث په تفصیل کې لیکي چې دا نبی علیه السلام په خپله وکړه عمر رضی الله تعالی عنہ ولې منع کړه نو نبی علیه السلام په خپله د عذر په وجه باندې کړي د نبی علیه السلام عذر څه نو بعضې محدثین لیکي چې د نبی علیه السلام په زنګونونو باندې دړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پاله کېناستو او پاسېدو کې مشکلات ډېر زیات وو نو په دې وجه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی نری بول په ولاړه باندې د عذر په وجه باندې کړي نو دې نه دا مسله ثابته شوه که د یو سړي مجبوري او عذر هغه کېناستی نه شي هغه چې کوم دی په ولاړه باندې څه عذر په وجه باندې چې کوم دی نری بول وکړو نو په هغې کې چې کوم دی هغه ګناهګار نه دی نو دا ټول صورتونه چې کوم دی دا په عذر باندې محمول دي نو یو سړی که کور کې دننه نری بول کوي د عذر په وجه بیماره دی بار ته نه شي وتی یا ډېر سخت باران دی ډېره سخته سړزي د انسان بار ته وتل هغه دپاره مشکل دی او بیماره دی نو هغه دپاره چې کوم دی دا جواز دی دغه شانت انسان کې ناستی نه شي په ولاړه باندې نری بول کوي نو هغه ته چې کوم دی نو د دې اجازت دی نو دا صورتونه چې کوم دی دا په عذر باندې محمول دي الله دې په دې باندې عمل وکړي